چرګه مې ناجوړه ده او بانه مې ورته جوړه ده. اوس د دې هلک مرګ بانه شو، دی پکې خپل هغه ډمتوب راښکاره کړو، هغه ټنګ ټکور یې پکې راښکاره کړو. د الله بندګانو، تاسو که چېرته د دغې هلک سره مینه لرئ او د ده په مرګ باندې تاسو خفه نو تاسو د ده دپاره د ایصال ثواب څه کارونه وکئ، د دوی د خاندان سره ودرېږئ، د هغې سره څه تعاون وکئ. اخو لاړو د دنیا نه، هغسې یو څو کارونه وکئ چې هغه ده ته د مرګ نه پس هغه دپاره صدقه جاریه وګرځي. دا هلک چې په دې خپل ژوند کې څومره ټنګ ټکور کړی، څومره ټپې ویلي دي، انسان دی څومره کمی زیاتۍ ترې شوي، داسې عملونه اوس د هغه دپاره وکئ چې هغه ته معاف شي او باقاعده هغه دپاره د صدقې جاریې یو سبب وګرځېږي. هغه غریب خو تاسو نورم په عذاب باندې اخته کړی دی. ګوره الجرس و مزامیر الشیاطین، دې څیزونو ته د شیطان اوازونه ویلی شوي دي، دې ټنګ ټکور ته. دغسې اوازونو باندې د الله د رسول